زمونږه د ملک یا زمونږ د خلقو په اصطلاح کې توبه دا خلق دی ته وایي چې غوږونه ونیسي او وایي چې توبه مې ده. نور په 16-15 نه چې توبه وایي څه شي ته. نو د توبه متعلق یو بنیادی ټکی زده کوي ان شاء الله چې هغه به ټول ژوند کې درته کارآمد کیږي. د توبه تعریف دا ده چې التوبه الندامه. توبه څه ته وایي؟ توبه وایي گویا کې په خپل بدو پیمانه کېدل د سړی نه چې څه بدو شي او دې په پیمان شي چې دا ما غلطي کړې ده دې ته توبه وایي. یو په بدو باندې ډټیاوېدل بد کول او هغه نه بعد دا ویل چې ما خو کړ یو دا صورت ده. یو دا صورت ته چې توبه دې وکړه ګناه دې وکړه او تخپیمانه شو یو دا صورت. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په بدو باندې سړی خپیمان شي، مثلا زنا دې وکړه او ته په خپیمان شو چې فو دا دې څوک، شراب دې وسکل او ته په خپیمان شو چې هوی دا دې څوک، دې ته توبه وایي. یو دا چې شراب دې وسکل او ته وې چې یاره ما خو وکړه، زنا دې وکړه او ته وې چې ما خو وکړه، یو دا صورت. صورت اول گناہ دې وکړه او ته په خپیمان شوې، نو التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه استون کې د ګناه نه داسې دی لکه چې دا ګناه د چرته کړی نه. اوس ګناه دی وکړه او ته په باندې گویا کې غاویر شو چې دا ما ډېر خو. نو داغه متعلق مسله دا ده چې ګناه ته خوول هلکه دا شراب دی ولې وسکل او ته چې ما خو وکړه نو پټکی کافر شوی. یا گویا کہ زنا دے وکړه او چا درته ویلی چې الکه دا زنا دے وکړه ظالمه دا ولی او ته وې چې ما خو وکړه نو پټکی کافر. تاسو خیال راغی؟ او یو دا چې ګناه دې وکړه بیا په خپېمانه شو چې دا ما بد وکړه، نو د دې حدیث لاندې برازي چې التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه استون کې د ګناه نه داسې دی لکه چې دا ګناه ډو چری کړی. نو توبه څه ته وایي؟ التوبه الندامه. توبه وایي دې ته چې سړی په خپلو بدو خپېمان شي. دریم صورت دا دی چې یو سړی ګناه کوي هغه حد ته ورسي چې د اسلام نه بار شي، په ګناه باندې غاویر وي، ګناه ورته د څه شي نه ښکاري. قران کې راځي الله فرمایي چې اے پیغمبر دې قوم ته وایا فمن یکفر بعد منکم، کدین بعد مرانه وکړو دین بعد مرانه وکړو نو څه چل بدر سره کوم. فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. کدین پس مرانه وکړو نو دسه عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې به مې دسه عذاب بل چاله نه ورکړي.
الله دې امان راکړي. فمن یکفر بعد منکم، دین بعدم کورانه وکړو نو فإن عزیزانو په ټول قران کې چې تاسو وګورئ د دین خطرناک آیات بل نشته. چې دا الله غوندې شان، داغه غوندې قوت، داغه غوندې جلال، داغه غوندې زور، خالق کائنات ادر ته وایي چې سم شه او کنه سمېږي نو داسې عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې مې داسې عذاب چاله نه وي. نو زه تاسو ته ایمانی وایم چې زما قرآنی مضامین څومره د نظره تیر شوي دي، څومره نو زما زړه چې پکې بوګنیږي او غبراویږي هغه واحد دا آیات دی. فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، فعالمین کې به مې داسې عذاب چالنی ورکړی لکه چې طالب در کوم کدی نه پسته ورانه. عزیزانن مونږه غرور کیو، تکبر کیو، آسمان نه ګورو، زمکه نه ګورو. حضرت علی فرمائی یا من بدنیا اشتغل، یا من بدنیا اشتغل قد غره طول الامل لا موت الا بالاجل والقبر صندوق العمل. یا من بدنیا اشتغل، اے هغه څوک چې ته په دنیا باندې غاوره یې، په دنیا باندې دومره غاوره او سترګې در باندې پټې دي چې الله نم بے نیاز شوي، رسول نم بے نیاز شوي، کائنات نم بے نیاز شوي، د خدای د پکړ او د گرفت نم بے نیاز شوي. یا من بدنیا اشتغل، په دنیا کې دومره ورننوته او غرقي 4 صدر نیر شو نو قد غره طول الامل. دا من چې ده دا غاور کړه دی او غدوالی د عمر د دا خیال دی چې تب ټول عمر ژوند دی او په دغه مزو باندې سری. نو ټول عمر ژوند دا صرف د خدای ذات دی، قبل څوک شته؟ ها جی، ټول عمر ژوند صرف د خدای ذات، ټول عمر په یو حال دا صرف د خدای ذات. دا الله د ذات نه سیوا ټول عالم حادث دی، او حادث معنا دا ده چې وقتن فوقتن پکې تغیرات راځي. رحمان بابا یو ډېر ښکلې قصیده ده، هغه وی اے عاقل غوږونی سماتا مرګن پریدي سړی خپل رضا تا. مرګ راشي ستا رضا چاته چې دې مړ شو، د چا رضا یې چې مړ شو؟ تاسو مرګ ته خوشالي کوي؟ چا رضا؟ موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې یا الله ما چې کله مړ کې مانه به تاسو کې او ډیرو کدو مر راکا ولی خبر د اس پملا لاس کې دا چې ستا د لاس لاندې څومره ویښته رااله نو د ویښته په سر به یو کال عمر درکو. عزیزونو د اس ملا به تاسو لیدلي که ني؟ اوس چې بار لاړ شئ چېرته وګورئ د لاس لاندې لکونه ویښته راځي، لکونه ویښته.
نو الله ته و فرمایل موسی علیہ السلام چې یا الله کدام خلاص شي بیا بیا به دې مړ کو ولکونه کاله چې تیر شي بیا به مړ کې او زما قانون دا دی موسی چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام كل من عليها فان پیغمبر دا سچ ته ګوره دا به فناش ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام دا سی وخت براشي چې صرف ستاد پروردگار ذات به باقی وي نور بار څه فناش عزیزانو دا ملائکه دا بنی آدم دا پیریان دا بادیان دا ټول کائنات با نیست و نابود شي صرف د خدای ذات په باقی وي د هیڅ شي وجود بنخکاری د هیڅ شي وجود بنخکاری دا په یو شپېلې د اسرافیل علیه السلام دا ټول کائنات ختم شي په یو شپېلې هغه د شپېلې आवाज بداسي الله دې امان راکړي چې هغه आवाज به ټول کائنات ووري او په هغه आवाज به ارڅ ختم شي نن خطا یریګه د اټم بم نه او هایدروجن بم نه او پلانی نه او ډنګړی نه د اسرافیل د یو شپېلې आवाज به هغه اټم بم وي چې کل کائنات به ذره ذره شي او کل کائنات به ختم شي د اسمانونو دا به څه شي قرآن کې راځي یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به یوم یجعل الولدان اے پیغمبر د قیامت داسې ورځ ده چې او بغرضی پکې الکان د ډېر hebat نه بالکان پکې سپینګری شي الکان با د ډېر زور او د ډېر رعب نه سپینګری وشي یوم یجعل الولدان شیبا الکان بس سپینګری شي السماء منفطر به او اسمان به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه بر وګوري او کان وعده مفعولا اے پیغمبر دا ستا وعده د خدای وعده چې دا داسې وګڼه لکه چې تیر شوی چې قیامت خو باندې راځي نو تیر شوی حال چې ده هغه ډیر یقیني وي او رښتیا وي په نسبت سره راتلون کې حال ده نو الله فرمایي کان وعده مفعولا اے پیغمبر استاد د خدای وعده چې دا د سیده لکه چې وړاندې دا کار شوی نو عرض مې داو چې هغه کم شی دی د غرور چې مونږ به پیغاوی رہی کم شي په دې ملک تاسو ګورئ مونږ خو په دې هوس کیو چې د چا منبر وګورو چې وای چې زم منبر وای چا د آشنا ټوټه په موټر وګورو چې وای زم وزیر وای کنه جی مونږ په دې هوس نو ته په دې هوس کې او مرګ په دې هوس کې دی چې تا پسې ګرځي پته نه لګي چې کم ځای باندې د مړای نیسی کم ځای باندې نو ځکه دی وای چې اے عاقل وګونی سماتا مرګن پریدي سړی خپل رضا تا د اجل سوار پتاخ بدل راشي ناگهان بتالا شوایم تاتا پتاخ بناسته سلطنت بلګېدري او دې ګړګړو نه بدیو ناگهان بدر باندې هاي ہوئی جوړ شي د اجل سوار پتاخ بدل راشي ناگهان بتالا شوایم تاتا ډېرې ماتې کړې مړی د کبر جنو ډېرې ماتې کړې مړی د کبر جنو چې د کبره به نه لیدل هیچاته
اوهو پلار بروان دفتر کې بناست وي د ډېر غرور نه به سړی درته سړی نه ښکاري ډېرې ماتې کړې مارای د کبر جنو چې د کبره به نه لیدل هیچاته چاته به خیال نه دغه مارای ټرک کې مار گردن توڑ بخار ورته وشي اور میږي مات شي نیغه تختی خوځېدې نشي خدای دې څه نشي کولی دوستي خدای دې هغه ورځ مې یو جنازه کې یو دغه ولیدو یو افسر د پاکستان ناغه جنازه چې کېده نو د دې لری ولاړو جنازه یې ونه کړه خیر چې ما ترا ملو شمال وری او دسته نو وی خندل وی راځي بس برابر نو منو مال یو ټکه درته کومه زه چې بجلیګر کې ومنو مونږ سره یو سړی او نواب خان نامه وخت دی وبخ هغه یو بل سړی ته आवाज وکړ ماسختن ټیم ویل پلانیا راځه مونږ تیار دی هغه ورته لوزګار نه ما ورته خدا کتن مونږ ته وزګار نه نو د قیامت پر ورځ بس تا بخنه تم خدای وزګار نه نو مال کتنن د دې او مسلمان جنازه ته برابر نه وي نو قیامت کې بستا بخنه تم خدای برابر نه څنګه چا سره وکي هغه څه بدر سره کی نو عزیزانو عرض مې داو چې غرور یو د خدای د ذات سره خای بنده بچي او د غرور بچي او بیا په پاکستان کې خزه مغرور اډو څوک منم زکنا چې ما هو په پاکستان کې د ډېرو خلکو ګوډای پالوتو مولې دي او د ډېرو خلکو ګوډای مې په کانټه کې دوه مولې دي عزیزانو دا مسله را نه پاتې کیږي د تفصیل کې در سره نظم چې پرون کم حال د دې قوم مشرانو کړي دي پرون د سینټ په انتخاباتو کې کدی قوم کی ایمان وی ایمان پکی وی او دا قوم چرته د انسانیت پلارم تیر وی پکار دا دے چې د اره حلقه قوم را جمع شي او خپل منبر کې نه او جمعات تیراوي چراشه او قران کې ورته سورته برات روباسي سورته برات هغه سورت ته چې د ډېر قهر نه په سر کلمه نه دلی کړي قران کې د ټولو سوراتونو په سر باندې کلمې نکلي دي بسم الله الرحمن الرحیم د سورته برات په سر کلمه نه دلی کړي چوپ کې بسم الله الرحمن الرحیم د رحم او د کرم معاملې ده نو په دې صورت کې ټول بحث او بیان چې د خدای د قهر او د غضب دی نو قهر او غضب او رحم چې دی دا دواړه یو ځای کې دی نشي نو د ډېر قهر نه په دې صورت په سر کلمه نه دلی کړي چې دې کې د خدای د قهر باس دی دا سورته برات ورته روبا سید خپل منبرانو ته او ورته وای راشه په دې دواړه لاسونه کې دا اول خدای او ورپسې دې سورته برات کې چې کوم قهر او غضب ذکر دی خدای دې د خدای په دغه قهر او غضب کې دې زون خلم چې ما پرون چې کوم سېنات ته ووټ ورکړې ماته پیسې نه دی اغست نن ستاد ملک د منبرانو ووټونه په شپېته لک روپۍ خرج په لس لکه په 11 لکه سم منډۍ لګېدلې وه
منبر له 10 لک روپۍ ورکوه ووټ به تاله درکړي. پرون ستا په ملک کې د مسلم لیګو د ووټ د ایمان هم پته ولګېده دا چې په ملک کې د اسلام ټیکداران دي او په ملک کې د اسلام چغې وایي، پرون دا مسلم لیگ د ایمان پتم دنیا ته ولګېده. ودې کې دا قوم داسې که ایمان پکې وي که دا قوم دا شرمېدلي دا بے حیا دینه پس بم تخپل منبر ته چې زما دا کار دی لګي وکړه. چا چې پرون ستا غوښې خرڅې کړي، پرون ستا ښځې ولا ووټ ورکړی دی او دی منبر شوی دی، نو دا د ده دا ووټ خرڅول داسې دي لکه چې ستا ښځه یې خرڅه کړي. داسې ده که نه ده؟ پرون منډۍ لګېدلې وه. زما عزیزانو عرض مې دا و چې نن تغاوره په دې چې زه منبر یم یا زه وزیر یم یا زما حکومت او اقتدار په لاس کې دی، اقتدار به دې په لاس کې وي او داسې غشی به دې په سینې نه نوځي چې ټول عمر به دې دغه زخم نه وینې بیږي او سټې به او وینه به نه بندي. اقتدار به در سره وي او غشی به در کې نه نوځي. خدای داسې کولی شي کړي. نو هر کله چې د دنیا اقتدار ستا په لاس کې وي او غشی دې په سینه نه نوځي، نو عزیزه بے اقتدارم الله ستا په سینه غشی نه نویستی شي. نو یا من بدنیاه اشتغل قد غره طول الامل لا موت الا بالاجل. حضرت علی فرمائی مرگ نہ راضی سړی ته مگر په اجل او په نیټه راضی. والقبر صندوق العمل، او قبر چې ده دا بکس د عمل ده چې څه دې کړی وي دنیا کې اب محفوظ تا د پاره پراتی، اب محفوظ پراتی. د دې وجنه خیال وکړئ، فکر وکړئ. لنډ غوندې وخت دی، ډېر لنډ وخت، پوی بم نه او در باندې به مازیګر شي. پوی بم حدیث کې راځي چې سړی خښ شي په قبر کې، که نیمه شپه خښ کیم پاغه باندې په قبر کې زیړی مازیګري، نو منټ کې به در باندې مازیګر شي او هغه کور اصلي ته به روانې کې به څه وړې به څه. ما تېره جمعه تاسو ته عرض کړی یو نواب و هغه 9,000 جیره بزمکه وه. یو خوار غریب نه تپوس وکړو ورته ویل هلکه ستا څومره ځمکه ده؟ ویل نواب صاحب چې څومره ستا ده. چې څومره زما ده؟ ویل او چې څومره زما ستا ده دومره زما ده. ویل راوینیسئ زما عمره ځمکه ستا کوم ځای کې ده؟ په دې علاقه کې خو د بل چاډو ځمکه شته نه، نو ستا کوم ځای نه پکې راځي. لاس نه نواب ونیو ادیرې ته بوت وی نواب صاحب دې ځای کې ستا څومره ځمکه ده؟ ویل 2.5 غزه. نو ویل اصلي ځمکه خو دا ده ستا او زما، خو چې دلته څومره ستا ده دومره زما هم ده. دا د دنیا ځمکې خو د دنیا دي، دنیا ته به پاتې کېږي. اصلي ځمکه دې دا ده چې ټول عمر به چېرته تېری که نه؟ ویل او ویل خو دلته زما هم دومره ده چې څومره ستا ده. نو اصلي ځمکه ستا 2.5 غزه ده. نورې ځمکې د چا دي؟ جایګیرونه د چا دي؟ جایدادونه د چا دي؟ دا هر څه د خدای مال دی او خدای ته به پاتې کېږي. نو توبه څه ته وایي؟ التوبه الندامه. توبه وایي دې ته چې سړی په خپلو بدو پښیمان شي، احساس ورته وشي چې دا ما بد کړي دي، دې ته توبه وایي. وګونو نیولو ته
پوزه پس مکه راخکلو تا دې ته توبه نه وایي. په خپله ګناه او په خپلو بدو پیمانه کېدل دې ته عزیزانو توبه وایي. اوس دې آیات تراشي انما التوبه په تحقیق سره خبره دا ده بله نه ده. قبول د توبې چې دی علی الله په خدای باندې. اوس علا کلمه په عربي لغت کې د پاره د لزوم راځي. الله د توبې قبلول ستا د توبې قبلول چې دی هغه خدای په ځان تفضلا لازم کړي. خدای وایي ته چې دړه نه توبه وباسې نو په ما لازمه ده چې زه به قبلوم. اوس د چا توبه یعملون السوء بجهالة چې هغه عمل بدو کی بجهالة پنا پویا سره. ما تیر جمعه تاسو ته تفصیل بیان کړو چې ناپوهی وای دیتا چې سره سره د عقل د ګناه په ټیم کې هغه نه عقل سلب شي، عقل تلار شي. اوس د ګناه په وخت کې چې عقل باقی وي او ګناه درنه وشي یو دا صورت دی. یو د ګناه په وخت کې عقل سلب شو او ګناه درنه وشو یو دا صورت. قرآن کریم دا دواړه صورتونه بیان کړي. په ګناه قادر شو شپه ده ځان له کوټه ده ځوانه ښځه درته پردی کوټې ته راننوته څوک نشته دروازې ټولې بند هیڅوک نشته. استاد د نفس او د خدای د یری مقابله ده دی وخت ته شپاړه سنې قادرې په ګناه چې څه کې دې شپه کې کولی شي او تا ویل چې نه د دې جواب ورکول به بیا ډېر ګران. جواب به څوک کوي؟ قرآن کریم فرمائی ولمن خاف مقام ربه جنتان. چا چې ګناه په دې نیت پرې خو چې بیا به جواب نشم ورکوله دې سړي له به د قیامت په ورځ اعلان وشي چې دله دوه جنت ورکړه. دې په ګناه قادرو او رستو. قرآن کریم فرمائی چې همدا دوه جنت به که نور بمی. الله فرمائی ومن دونهما جنتان د دې دوه نه سوا نور بم ډیری او دا دوه به انعام وي دته چې په ګناه قادر شوي او ګناه دې پرې دا ډېر ګران کار. او زه جمعات کې ناست یم او صاحب سړی راغی او وی چې مولانا صاحب دا 2 لک روپۍ دا جمعات ته تاسو دلته طالبان دی او کنه جی دا ډېر ګران کار دی هغه ته ټینګې ده سوا د خدای د فضل نه په بل شي باندې کیږي. دا ډېر ګران کار. دغه وخت کې نه په تسپور راټینګېږي نه په مولاتوب راټینګېږي نه په پیرای راټینګي نه په بزرګای راټینګي. 2 لک روپۍ هغه ناغستل مسلیله در تراوړي دا ډېر ګران کار. څوک شته چې دا رد کړي؟ داسې اولیاء الله او داسې بزرگان په دې ملک کې تیر شوی دي چې نن نه 20 کاله مخکې 50,000 روپو ته لته ورکړه ول تا زما د کور روټۍ وخوړه که دا زه اوس والمه دا پیسې نو دا به د روټۍ وس شي. او قرآن ویلی دي چې روټۍ په چا خورې نو د خدای دپاره به یې خورې
نو په قران په دې آیات به مې عمل را لشي داسې خلق زوت وڅ مونږ هغه نه چالت مړې پروتي ویرونه کیږي هاي 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 دا غمړي په کور کې مونږ روټای خورو دا غمړي په کور کې مونږ چای سکو دا غمړي سلوختي او د جمعرات په ورځ چې ورپسې ختمونه کوي مونږ هغه روټای خورو نه تاسو نه خورئ سلوخته لځي کنه سم ګيري ورته ګمنس کړي را ګمنس کړي ورته وی لګا چیلم دے کارڈونے چاپ کړي فلان صاحب کا چیلم ہے تشریف لیا تاسو خیال هغه ځای کې ستا که وبم د دې ځای نه تېرې شوې نو کاکا ته انسان نه ځکه انسان څه ته وایي چې یو بل سره مانوس وي د یو بل علاج وي په یو بل قربان وي انسان دې ته وایي هلته به ستا اوبه څنګه تېرېږي طالب خوراک زمون په غرونو کې تاسو ګورئ مړی چې اوچت کی او دیرې ته روان کی نو دا ښځې ورپسې راوځي نو دې مخونو نه تیکې والوځي په مخ والو نو نیم خلق جنازې سره روان شي او نیمو خلقو ته وریجې کېدي په ځمکه خانکونو کې نو یې په وریجو اخته شي خوري هلته هاي 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 او دوی دا دانوړی په خوله نه باسي و دا څه د سړي زامن دا د سړي زامن دي خدای پرستی توبه استغفار په دې زناورو کې وګورئ چې د زناورو یو جنس مړ پروت دی سپی مړ پروت یم چې نور سپي ولا راشي او داسې سپېږمې وروړي نو سر ځوړند ونیسي تجربه وکړي مرغۍ مړه پرته وي دا نورې مرغۍ ورته راشي داسې ورته سرنګون ولاړي په مونږ کې د زناورو هم راحیست هغه احساس هم نشته وختي ما نه چا تپوس وکړی چې دا جنازې سره قرآن چې وړي دا ښه کار دی که بد کار ما ویل لکه رواج دی اوس څه درته ویلې تپوسونه مه کوئ دې ګریوان کې وګورئ خپل ضمیر سره محاسبه وکړئ قرآن زه ستا جنازې سره وړم په دې به ته بخلی کېږي جنازې سره وړل خو پرېږده چې دا قرآن په دې سپېږمو کې درته کېدم په سپېږمو کې او خخ دې کوم او زه درنه واپس شم او ملایکې درته راشي د قرآن خپل مقام دی او تا راکېنئ پیغمبر فرمایي په داسې شکل کې ملایکې ورته راشي چې دی ورته وګوري نو د دړه د خولې نه بوټ وځي او تپوس ته د من رب وکاو کی او دی ورته ها ها لا ادري وي نړم بنه گزار د ملائکو چې کمی هغه دومره تیز وي چې د مړی وای چغه په دې ټول کائنات کې داسې شی پاتې نشي چې د دا وای چغه وانه وي که خیال وکړي چې څومره گزار تیزي عمره چغه تیزي چې دا بلا څنګه گزاري خدای دې امان راکړي زه ډېر زر قرآن روان کړی دی صاحب څه چلې بیا دې زیاتی ته وګوره چې قرآن نمون د زیارت د منجورانو تعویز جوړ کړی دی قرآن غرض خدا نه دی قرآن هو قانون دی د ملک قانون دی د مسلمان قوم چې ستا د ټول ژوند فیصلې به په دې قانون کیږي قرآن خو دې لا نه دی په دې قانون به ته د زندګۍ فیصلې کې او که د ژوند فیصلې دې په دې قانون نه کړې نو د مرګ نه وروسته به دا قانون تا نشي خلاصولی خبره خلاصه نو عزیزانو عرض مې داو
چې کوشش دا کوي چې خدای توفیق راکړي. یو باس دا دی چې توبه تر کم وخت پورې قبليږي. دویم باس دا دی چې توبه د مسلمان او د کافر کې څه فرق دی. دریم باس دا دی چې د مسلمان د پاره توبه کم وخت کې وستل پکار. عزیزانو د قرآن کریم نه دا معلومیږي چې د مسلمان توبه چې دا په هغه وخت کې قبليږي چې سو پورې احوال د آخرت په د باندې منکشف شوي نه. بعض علما وایي چې د مسلمان سره خصوصی مراعات تی د پروردگار عالم چې په وخت د انکشاف کې الله باس د توبه چې ده هغه د مسلمان قبلې. اوس ما تاسو ته درس کولو چې توبه وایي څه شي ته. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی التوبۃ الندامہ. توبه دې توای چې سړی په خپل ګناه باندې خپېمان شي. ګناه دې وکړو په ګناه باندې ګویا خپېمان شوي دې ته توبه وایي. په دې باندې ډېر دلایل دي د قران او د حدیث پر رڼا کې. امام مسلم رحمت الله علیه یو ډېر لوی روایت نقل کړی دی چې یو سړی هغه یو کم سل قتل کړي او یو کم سل قتل پس دتا سوچ ورغه چې او ظالما دا به تر کومه پورې ته دا ظلم کوي. اراده وکړه چې توبه وباسه او چرته خلق پکار دی چې داغي په لاس باندې زه د خپل ګناه اعتراف وکم او توبه وباسه. پلار روان دی اوس یو شیخ پلار مخ ته ورغله دی ورته حضرت زخو یو کم سل قتل می کړی دی او اوس توبه وباسه. شیخ ته بندا کړی دا ورته ظالم استا توبه کم ځای کې قبلي ورکشه مخنه می پناشه. دې سړی ورته وی چې خدانو دا یو پکې کم ولې دی بیا چې پورا سله کبا. شیخ نیم دا سټوالو مړی پلار روان دی نو بیا وسړ کې وای چې یا الله دا یو ظلم خو اوس بلمو ساحل الله ورته په مخ راغلی دي نیکان او بزرگان اغي ته السلام علیک وعلیک کړه دی دا خبره ورته کړی ده چې حضرت ما سل قتل کړي یو مې وسو او اوس مې دا نیت ته چې زه توبه وباس. اغي ورته ویلي چې دا الله رحم او کرم چې دی هغه ډېر وسیع دی او ستا توبه به بالکل خدای قبول کړي.
اوس دې مقام باندې یو سوال دا واردېږي چې قتل چې دی دا حق العبد دی، نو پردې حق چې دی هغه خو خدای نه معاف کوي چې تر څو پورې هغه سړي ورته په خپله معافي نه کوي. نو په توبه باندې به ګویا قتل څنګه معاف شي؟ علماء لیکي چې دا بدارنګ معاف کیږي چې الله وغواړي د چا د توبې قبلول، نو دغه ستا باندې چې د چا حق دی دته به په جنت کې یو ځای وښیي، دی به تقاضا وکړي چې یا الله دا ځای مال راکړه، نو الله به ورته وفرمایي چې دا ځای به اله درکم چې دې سړي ته معافي وکړي. نو دی به وایي چې یا الله ما معاف کړی دی خو ماله دغه ځای راکړه. الله به دا رنگ جوړ کړي سړي د پاره او دی به پې معاف کړي. نو عرض داو چې انیکانو ورته ویلي چې د الله رحم چې دی هغه ډېر وسیع دی. قرآن کې راځي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اے پیغمبره د خپل بندگانو ته وایا چې تاسو په خپل ځان زیاتی کړی دي، نو لا تقنطوا من رحمت الله، دا الله د رحمت نه مه امید کیږي. څومره بد او زیاتی چې در نشوي دي نو د الله د رحمت نه مه امید کیږي. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. الله چې غواړي نو ټول ګناونه سړی ته معاف کی، ځکه چې الله بخون کې او رحم کوي. عزیزانو په قیامت کې به یو ځلې دا بازار مو لګي چې په یو ادا باندې سړی ته معافي وشي، نو الله به اعلان وکړي چې دا سړی چې دا ما معاف کو، اے ملائکو د ګناهونه ولټوي چې څومره ګناهونه یې کړي دي هغه ټول ورته په نیکۍ بدل کړي. په دې مقام کې علماء شارحین لږ متردد غوندې دي چې ګناه به په قیامت کې څنګه په نیکۍ بدلیږي. ما په خبرو پوهېږئ؟ ګناه به څنګه په نیکۍ بدلیږي؟ عزیزانو ګناه به او په نیکۍ به بدل شي. یو پروفیسر ما نه تپوس وکړو، تقریر کې ما چرته دا خبره به اورېدلې وه چې ګناه به څنګه په نیکۍ بدلیږي. نو ما ورته ویل زه به تا ته دنیا کې وښیم چې پلیت شی به پاکیږي، په تبدیل د جنس سره پلیت شی چې وي هغه پاک شي. وی دا زما عقل کې نه راځي. مال دومره خو به د عقل کې راځي چې غنم چې څه وخت کې وکري نو هغې له سره ورکوي. دا سره تاسو وګورئ دا تمام د بنی آدمو غل دي. وی که نه؟ سره معنا ډیران. دا سره غل دي او دا غل چې دی هغه غنمو له ورکي، نو دا سره چې د خاورې سره مکس شي نو د دې سره اجزا هم د دې غنمو په بوټي کې نه نوځي او د هغه سره په برکت د غنم بوټي ترقی کوي. نو دا بوټي چې ترقی وکي نو هغه اجزا د سره په دې غنم کې گویا کې حلول وکي او پکې نه نوځي. هغه غنم بیا تخوري کنه چې د چا تربیت په غلو شوی. سوچ کولو آی ویل والله اوس پوش
طالبان وایي چې چرګ نه خورم. ولی وی الانسان یاکل الدجاج، انسان د چرګ غوښه خوري، او الدجاجه یاکل القزر، او چرګه چې دا غول خوري. نو الانسان یاکل الدجاجه دا صغرا شوا، والدجاجه یاکل القزر دا کبرا شوا. نتیجه سره وته الانسان یاکل القزر، انسان غول خوري. چرګه انسان چرګ خوري او چرګ غول خوري. نو نتیجه دا راوته چې انسان غول خوري. د دې چرګ زمونږ د دې بدن تربیت په خوراک کیږي کنه کیږي؟ خبره کوي. د دې بدن تربیت په څه کیږي؟ په خوراک کیږي. وګوره کم ماشوم لا چې خزه ته ورکی، خزه دونی مکالو کې دننه د دې خزه په تمام زامنو دا جنه حرامه ده کنه؟ او کذالک وی د دې خزه ټولي لوري په دې حالت حرامي دي کنه دي؟ ولی زکه چې د دې خزه د دې یو ساس کی پایونه د دې ماشوم بدن تربیت کو، نو گویا د دې یو ساس کی پایو پایوس کې دا ماشوم د دې خزه د بدن جز شو. دا داسې شو لکه د دې لور یا د دې زوی. نو خپل لور او خپل زوی باندې خپل خور روانه ده، دغه چې پای ولا ورکی اومم په روانه ده، ځکه چې په دې رضاعت سره داغه د بدن پرورش په دې اساس کې باندې وشو. نو دا د دې خزه د بدن جزء ګرځیدو. نو خپل د بدن اجزاو کې یو بل سره نکاح جایز نه ده. نو لا محاله هغه ماشوم سره د خزه د لور یا د زوی نکاح جایز ده. دا مې دې پورې درته وی چې د غنم تربیت په سره کیږي، او سره چې دا د انسان ګنګی ده. اوس چې الته جنس بدل شو، هغه سره بوټه شو او بوټه غنم شو، نو غنم مال خوراک روا شو ځکه چې جنس بدل شو. بل دا چې اکثر لره حکم د کل وی، ته چې روان نیر کې متیاز یو کې اوس پکې متیاز یو کې هم دغه ځین او بس کې نو سکل روا دي کنه دي؟ خدای خبر کته کوی دي. اوس تلاو دے لس پلس، لس گزدا سے لسدا سے لسدا سے لسدا سے، او ولاړې وبدي او لس پلس دي. د دې ولاړو وبو چې لس پلس حکم په شان د جاری و دي، الته پکې متیاز یو کا التم د دې تلاو نو بس کل روا دي کنه دي؟ وجه صدا چې اکثر لره حکم د کلی، نو لګه پلیتی پکې وراغه او اکثر پلیتی دي، نو گویا حکم د کل شو، اکثر پاکی دي. نو عرض بداو چې په تبدیل د جسم سره تبدیل د حقیقت راځي. نو عرض بداو عزیزان چې الله وغواړي نو ګناه په نیکای بدل کړي. نو ګناه په نیکای څنګه بدلیږي؟ مولانا روم لیکلی دي چې یو خزه او خاوند ډیر غریبان، دا واورید چې زمونږ د دې ملک بادشاہ له چې څوک تحفه او ډالۍ یوسي، نو ا بادشاہ ول ډیر انعام ورکړي. نو د خزه خاوند ته وایي چې سړیتم څه تحفه د بادشاہ له یوسه چې څه انعام درکې، ډیر غریبان دي. نو بادشاہ د خزه ورته چې داوي نو میړه ورته وی چې خزه زه خو د خدای سپیره ما ما سره څه توفه ده چې بادشاہ له یوس ول سړیا نور څه خو نشته، خدا باران شوه دی او
دا ډنډې دي ډېرې ښایسته اوبه دي پکې د پشکال دا به درته منګي کې واچوم او بادشاه له یوسه دا پشکال د اوبو د ډنډو نه منګیا ولا ډکو خله ولا وتړله او بادشاه د یو میاشتې په مزل باندې لريو خزه ور سره وته میړلې منګیا ور په سر کو او د خدای په امان ورته وې رسخت کو داتې واپس کور تراله چې واپس کور تراله نو او د سیو کو مصلی واچولو په 2 رکعات نفل نیت وتړل مولانا روی چې زن مصلا باز کردا از نیاز زن مصلا باز کردا از نیاز رب سلم ورد کردا در نماز زن مصلا باز کردا از نیاز رب سلم ورد کردا در نماز خزی مصلا واچولا پمانزه ودریدا پمانزه کی دعا کئی رب سلم ورد کردا در نماز اے پروردگارا خاون میں د یو میاشت په مزل باندې بادشاہ لا توفه روانه کړه خدای صحیح سالم اورسه او په ډکه منګول راولا خزه دعا اوس دا توقع مونږه د خپل خزو نه نشو کوله چې مونږ چرته دا سره روان شو زمونږ خزه په نفل ودرېږي او دعا به وکړي چې خدایا خاون میں دا یقین ماته د خپل خزونه نشته او بیا د پاکستانو خزونه تجربه وکړي او خزه توای چې خزه ز دوبه تلاړم مزدورای پسې ته وځاو یو 10 منټه بعد بیا کور تراشه دا خزه دی وګوره چې په ګډې دوبه یو کپ مانځه بناسته دا سملک دی دا ملک دی په دې ملک کې تصور مکوا چې یا به سړی چرته د انسان په شکل وګوره او یا به خزه چرته د انسان په شکل وګوره دا تصور مکوا دا دومره شرمېدل او لچر او بے حیا ملک شو چې الله دې امان راکړي وختي چارته یو چټ راوړو اخبار پیس یو سړی بیان ورکړی دی چې سوشلیزم زما ایمان دی او سوشلیزم زما دین دی نو ما هغه سړی ته وویل چې خبره دادا چې دا ګناه د دې سړی نه ده دا ګناه په ملک کې د ملک د حکومت ته او د ملک د قانون ګناه ده کبه دې ملک چرته د سړی د زوی حکومت وې او د انسان د بچو حکومت وې او د ملک حکمران طبقه کې انسانیت وې نو زبر د ملک سربرایم او زما ملک کې زما د ملک اخبار با د کفر بیان څنګه ورکی سوشلیزم کی ایمان شتنه نو سوشلیزم ستا ایمان څنګه ده ایمان خو اول دې خره نه خلا پرتګه نه باری ته وګوره چې ته خو اول د ایمان تعریف وګوره چې ایمان وای څه شيتا ایمان په عربی کې تصدیق ما جاء به النبی توای
پیغمبر چې کوم قانون د خدای نه راوړی دی پاغي یقین کول دې ته ایمان وای. نو ته چې سوشلیزم ته ایمان وای، بې ایمانۍ ته ایمان وای، داس عقل. اوس دا سړی چې راونی سي سرلان دی او په پاسې ځوړن کې او ورته وی چې اوس ته ایمان دی لکه تماشا د ځانو. ته وګوره چې د ایمان اوس سکی د دا ټیزونه بیا وګوره. خو ملک بے حیا او دوس ملک دے او سوخت مزدست صرافان جوہر ناشناس قیمت خرمہر را بادر برابر میں کند. و یس و ظلم لاسونو دا جوہریانو چې د جوہری په دکان ناسته او نظر نشته ړوند دی، نو د کنجي کې قدر د لالو گوهر سره برابر دی. رحمان بابا وی چې په بازار د نابینا او جوهریانو خرمورا لالو گوهر درې واړه یو دي په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او په خبر درې واړه یو 300 کالو په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او په خبر درې واړه یو. دانن ستا په ملک سال دی. تاسو ورشي د جمعې د ورځې د هر یو د اخبار د منځ وګورئ، چاته چې دوی مخزین دی که څه بلا ورته وایي، د ملک د ښځو فوټوان پکې وګورئ، تصویرونه پکې وګورئ، هغه ګډېدا او هغه ډانس پکې وګورئ. دا اخبارونه مونږ کور ته یو څو زمونږ لونه او زمونږ ښځې دا بیا ګوري، هغه ښځې هغه جامې هغه شان او شوکت ګوري، او زمونږ ښځې چې مونږ ته وګوري او د ګیرو ته مو ګوري او د شډل پډل ته وګوري او چې کورې وران شه چې وران دا څه په خره وړېدلې ما. دا ستاسو ملک بیا دا ته خبر دا شرمېدلي د بې حیا بچي. د هندوستان نه یو اداکار را روان دی، څه نام یې ده؟ څه نام یې ده؟ دلیپ کمار. وګوره دا وګوره د هندوستان نه د سینما یو اداکار را روان، چاته چې بالفاظ دیگر یو دم را روان. د ملک لوی لوی معززین، لوی لوی شریفان، لوی لوی باعزت باوقار خلق داغه د پاره اوس نه بیانونه ورکړي چې داغه د راتلو طریقه به څه. دعوت ولا چا ورکړي چې راشه دا بم چرته په اخبار کې نه اوریدلی چې د کعبه امام ته د پاکستان حکومت دعوت ورکړي چې راشه. لیدلی ای چې راضي په خپل راضي. د هندوستان یو اداکار ته ستا د پاکستان حکومت دعوت ورکړي چې راشه، نو په د چې کومې پیسې به راټولئ وی هغه پیسې به مونږ په یتیم خانه کې لګو. بیا نه تاسو به وګورئ په صوبه سرحد کې چې هغه کتوله به څومره ښځې ځي او د هغه کتوله به څومره سړي ځي. وایه دا شرمېدلي دي که نه دي؟ دی ته دا مه وایه خدای دې طوفان نوح په دې راولي چې تباه او برباد شي. دې نه بعد دې خلقونه دا توقع کول چې دا به چرته د سړي زامن شي یا دا به انسانیت زده کی چې د کم قوم مزاج دای، د کم قوم عقل دای، فهم دای، چې داغه ټول اجزا دم ته پلاره هوارولو باندې صرف کیږي. هغه څه قوم یا هم څه خلق
خدای چې سکه ډیر خک هغه چې سکه مونږ سره چې سکیږي ډیر خکی مونږ کې زیاده مونږ د دې اهلی کپ بمونو الوزو کرا کټرا باندې را غورځيږي کيو بل اولو سره پتا سو د بنی اسرائیل عذاب نه دی نازل فقتلوا انفسکم بنی اسرائیل ته وویل شو چې توبه بم ال قبليږي چې تاسو خپلو کې یو بل مړ کړئ نن مونږ خپلو کې یو بل وجلو کنه ستا توبه نه قبل په توبه ته پوهیږي نه نو چې د کم ملک دسی حکومت بیا هغه حکومت لا چې کم خلق کار کوي دا حکومت وزیرانو لا په اخبار کې وګورئ زرګونه خلق ناشتي او داغه درفشانی او تاسو وايي په ایمان په دې تمام پاکستان کې د یو وزیر تقریر د دې قابل دی چې څوک واوري د جنیجو تقریر د دې قابل دی چې تی واوري د ضیاءالحق تقریر د دې قابل دی چې تی واوري صحیح معنوں میں د دې قوم دا ملای لو چې ورځ تیریږي وې زاغان کې ناست په سر د سر وې تو تیان تلاند د ځان ورنا کوي زاغان کې ناست په سر د سر وې تو تیان تلاند د ځان ورنا کوي رزیلال پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نہ کوي زاغان کې ناست په سر د سروي تو تیان تلاند د ځان ورنا کوي رزیلال پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نہ کوي نن رزله د زمانه هغه خلق دی چې کوم رزله او د زمانه ته لارې اواري لارې ورته برابرې لوی رزیلان دغه خلق ستاد ملک دا کنجر او دم مزاج خلق وګورئ د چا وظیفه چې شپه او ورځ ټلویزیون قتل دي د چا وظیفه چې شپه او ورځ سینماګانې قتل دي د چا وظیفه چې شپه او ورځ وی سی آرونه قتل دي دا دم مزاج خلق بتا سو وګورئ چې د دې حشر بچي د دې انجام بچي قیامت کې به یو ډله داسین وی چې د قبر نه راپاسي نو د خپې به نه او لاسونه به نه او پسترګو بمړون دي په غوګونو بم کونوي یو ګلوله غوندې به دا سرغړي او شام ته رواني الله ته د حساب د پاره یا رب دا کم خلق دی و بداغه خلق دی چې په دې خپوبه کنجرتوب او دمتوب پسې ګرځیدا په دې سترګو به دمتوب قتلو په دې غوګونو به دمتوب اورېدو دا خلق حدیث کې راځي لا يجتمع امتي على الضلاله فإن اجتمعت امتي على الضلاله فانا بريء منهم وهم بريئون مني زما امت ته په هغه ځای کې نه جمع کیږي چې کوم ځای گمراهي کیږي که زما امت را جمع شو په هغه ځای کې چې کوم ځای گمراهي کیږي سردار کونین فرمایي زه د دوی نه بیزار یم او دوی زمانه بیزار
دا څه خلق دی؟ د دوی ودونه وګوره. د جنۍ پلار جواب را لیږي د هلک کور ته، او مور کچنۍ جواب را لیږي چې زما د لور جنگ چې راولی که بینډ پکې نه نو ډولۍ به نه درکوم. دا د جنۍ مور هغه پخه ډمه وایي. اندازه وکړه چې د جنۍ مور تقاضا کوي چې راځي په ډمتوب به راځي، نو د هلک مور خو غریبه ګرمه نه ده. بیا پکې دا د شاخه تاخه زامن چې دي دا تماچکوړی پیدا کړي او ټوپکې اوس کلاشن کوپو زمانه ده. په پردي واده کې کور دی وران شه چې وران دي. تاسو خدای هلاک کا. د سړیتوب په ځای کې خو بهانه ورنکړي. د مور واده دی که د خور واده دی چې کلاشن کوپې دې پکې وچلولې. نو دا خدای تبا کړی قوم دی. انشاءاللہ حشر به ګوره، انجام به ګوره چې د دوی حشر بدای چې دی به په قیامت کې د سپو په صف کې ولاړي، د کنجرانو د ډمانو د رزیلانو په صف کې به ولاړي. د دې خلقو انجام به ګوره. تاسو وګورئ دوی ته مرګ الله د سړیتوب نه نصیب کوي. سړیتوب په ځای کې دوی نه مړ کړي چې ګورئ د سپي په شان مردار پروتي. مرګ ورته الله د سپو نصیب کوي. دا غي وجه ده چې د دوی اراده او ټول عزایم چې دی هغه مفسد دي، پلیت او مردار. زما عزیزانو تمام کوي د دې خبره. دا خمرګ او توفیق د توبه الله هغه قوم ته نصیب کوي چې دا غي اراده پاکي وي، اراده خیر. د چا اراده پلیتی او مرداری وي هغه ته خدای توفیق نه ورکړي. هغه بزرګانو چې دې سړی ورته وي چې اوس مې اراده د توبه وکړه، ولا هغه مخامخ د نیکانو کله ده دې تور شو پاک خلق پکې اوسېږي ولته توبه وباسي خدای به قبول کړي. چې دې روان شو لار کې ولا مرګ راغی او ساته قبض ساچته وطن د سینه دغه نیکانو د کلی طرف تکړه چې خدای ته په پوهې چې ما خو اراده د توبه کړې و. اوس مخ کې ته پوهېږه استا کار چې ساته وته د رحمت او د غضب ملائکه ولا رااله. د غضب ملائکه وی چې روح وروسي جین تا سل قتل کړي، د رحمت ملائکه وی د اراده د توبه کړې و مونږه روح علیین ته ورو. د دواره قسمه ملائکه په جګړه شو چې په جګړه شو الله ثالثي وکړه منس کې چې جګړه مکوای. دا سره وګورئ چې د کم ځای نه را روان دي ا د قتلونو ځای ترغه ځام لار ناپ کوي، او چې کم ځای ته روان دي تر دغه ځام لار ناپ کوي. کله نیکانو کلی ته نږدې وي نو د رحمت ملائکه دی اوسي، او کله قتل ځای ته نږدې وي نو د غضب ملائکه دی اوسي. ملائکو ناپ شروع کو او الله دا نیکانو کله یو لیشت ور سره نږدې کړو، ثابت کله را نږدې کړو. چې را نږدې کړو نو د لاش چې د نیکانو کلی ته نږدې و نو د نیک رحمت ملائکو غټلا او د غضب ملائکو بیللا روح یغي واغستو علیین ته یو. خالی په اراده د توبه به، لیکن چې صداقت سره وي، پرشتیا سره وي. دا څنګه لکه قران ویلي دي چې ان الذين كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا، ایمان وروړي بیا کافر شي، بیا ایمان وروړي بیا کافر شي. نو دا خلق ته خدای وایي چې خدا سمېږي خو نه خو ټیک شي، کنه ټیکيږي. فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين.
دسه عذاب بدر کم په خپل ذات مې د قسمی چې په خپل خدای کې مې دسه عذاب بل چاله نه ورکړ. ټیک عزیزانو داغه گرفت بیا داسي وی الله دې امان راکړي چې یو ځل دې رونی سي داغه رانیولې ډاکټران بدر ته ولاړی اکسیجن بدر ته لګېدلی وی ګلوکوسونه به درته خېجولي رته به ماشينونه لګېدلی وی او تب الوداعي سلګای وه تب بل جان ته روانه او ډاکټران به دې خورا کوي. امالانه روي چو قضا آیت طبيب بلا شود چو قضا آیت طبيب ابله شود آن دوا در نفع خود گمراه شود. قضا راشي ډاکټر قمقل شي کومه دوايي چې د فائدې د پاره هغه په منونو درواړی ا دوايي به فائدې وګرځي. اسم نو عرض مې داو چې خزدا خاوند رخصت کو اور اعلی دا په منځه ودرې دا او په منځه کې وای چې رب سلم ورد کردا در نماز اے الله خاوند مې د یو میاشت په مزل لاړو خدای ته صحیح سالم ورسه دعا کول الته چوره سي دو بادشاہ ته اطلاع وشو چې یو سړی د تحفه راوړی دا څه تحفه راوړی دا رائے والی چې بادشاہ منګه په سر د بادشاہ ته ورننه است بچیا څه راوړی دی جماع الجنه د جنت وب مې راوړی. بادشاہ ورته سبحان الله د جنت وب انا راوالی منګه ته راواغستو یو میاش چې په منګي کې وب پرتی ته وای څومره ښاب وې به کړی ولله ګلاس راوړی بادشاہ ورته د جنت وب دی. بادشاہ ګلاس اوس کلو چې وېس کلو چې بادشاہ اوس کلو نو اوس جنې جوړ ډاله څنګه نسکی اوس کوي صاحب ټول اوس کلی کړي نه مننم وېس کړي. بادشاہ اوس وای دې سړی ته چې و سړیا په خدای قسم که مونږ سره خو ستاد د اخلاص او د دې توفه بدل شته چې د یو میاشت په مزل تا وبروړي د دې بدل خو په خدای قسم که مونږ سره خو زئی بوې زئی او دا منګه ورته د سرو زرو ډک کيو وره خزانه ته ولې غلو او منګه ولا د سرو زرو ډک کو خداسي د دریای دجله په دی غاړه بوزي ورته دا وخی چې دلته دریابونه د وبو بیږي خبره د وبو نه وا خبره ستاد اخلاص وا. علما لیکي چې د دنیا بادشاہ چې وغواړي نسخه او په سرو زرو بدلولې شي مالک حقيقي چې په قیامت کې وغواړي نو ګناه په نیکۍ نشي بدلول. تاسو خیال لرئ دا هغه تردد جواب دی چې قیامت کې به ګناه څنګه په نیکۍ بدلی. نو عزیزانو ګناه په نیکۍ بدلول خدای ته ګران کار نه دی. نو الله چې په کومه ادا د چا ناراضي شي وای بالکر ګناونه ولټوي او ګناونه ورته په نیکۍ بدل کړي. عزیزانو د یو جنازه دي چې د الله د پاره کړي یو جنازه د یو مسلمان نو د یو جنازي قیمت به په هغه ورځ د احد د غرم راولګي د یوې جنازې په یوس کې بستا د نیکۍ په تله کې یو د احد اگر کې خودلې اوس د توبې توفیق ان شاء الله سباس به بیا شي واخر دعوانا ان الحمد